السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په صوابۍ کې پارمول علاقه کې عزتمنو د زړې دښمنۍ د لاسه اسد علي باندې ډزې شوي دي. د دغه ډزو په دوران کې عزتمنو اسد علي لګېدلی دی او وفات شوی دی. مینوال د اسد علي د مشر د ورور د خدای وینا ده چې د دې نه مخکې ما په تانه کې ویلو او ډي پي او ته مې ویلو چې زما د دغه کسانو نه ما ته خطر ده، په ما باندې ډزې کوي. د دې نه یو کال مخکې په ما باندې ډزې کړې وې چې زه یعنې په خپو باندې ولګېدلم او اوس په خپو باندې معذوره یم. راځئ مینوالو چې نور څه ویل دي تاسو موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. صوابۍ په پارمول علاقه کې عزتمنو د زړې دښمنۍ د لاسه اسد علي باندې ډزې شوي دي. د دغه ډزو په دوران کې عزتمنو اسد علي خلک وفات شوی دی چې عزتمنو د دې اسد علي نه څلور بچي پاتې دي، واره واره ماشومان دي چې د اسد علي دغه مشره ورور د یو کال مخکې د دغه د دښمنۍ د لاسه لګېدلی په خپو باندې چې اوس عزتمنو هغه په دوه خپو باندې معذوره دی، څه د مزدورۍ نه دی چې کوم یو عزتمنو هغه د مزدورۍ اسد علي چې هغه به عزتمنو چې وبه یې ګټله کور ته به یې راوړله نو ټولو به وخوړله چې اوس عزتمنو اسد علي لاړلو دغه دښمندارانو ویشتلو او عزتمنو اوس دغه معذوره ور په سرو سترګو باندې جارې وایي چې باید چې ما سره به اوس څوک اخر مدد وکړي. د دې نه مخکې ما دغه د صوابۍ ډي پي او ته ما سوال جواب وکړو او ورته مې ویل چې دغه کسانو نه ما ته خطر ده، باید چې ما ته دې بندوبست وکړل شي. مینهواله د سره ظلم شوی دی، زیاتی شوی دی، د دې اسد علي نه څلور ماشومان بچي پاتې شوي دي. باید چې د دغه کسانو دې مخنیوی وشي او دوی سره دې مدد وشي او دغه قاتلان دې ونیولی شي. زموږ د عزتمن چینل نه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.